د الفاظ ډیجیټل سره زایما جمیل خان ملګرو سلام قبول کړئ. دا وخت موجود ما په مانسهره کې د حکومت ته طرفه هم کوششونه کیږي چې زمیندارانو ته ریلیف ورکړي شي، خو ورسره غیر سرکاري تنظیمونه او فلاحي تنظیمونه هم لګیا دي. دا وخت په خیبر پختونخوا او د پاکستان په نورو سیمو کې د ایډي کویرنس اف لک سیستم په نوم باندې ټاورې لګېدلي دي وړې وړې، ورسره نور هم داسې سیستم لګېدلي دي چې زمیندارانو ته به برای راست فایده ورکوي، فصلونه به نه خرابېږي. ورسره به د اوبو چې کومه ذخیره ده هغه هم بچ پاتې شي. دا وخت موجود دی موږ سره کفایت صاحب اول خو راته خپل ادارې تعارف وکړئ او بل دویم نمبر چې دا کوم نوی سیستم دی د ټاورو نو څومره فایدهمند دی د خطې لپاره؟ السلام علیکم، ډیره مننه وروره. زما نوم کفایت زمان دی او زه انټرنیشنل واټر منیجمنټ انسټیټیوټ سره کوم چې د اف سی ډي او فنډډ واټر ریسورس اکاونټیبلټي پروګرام دی هغې کې زه د کې پی ټیم لیډ یم او بنیادي طور باندې یو زرعي انجینیر اګریکلچر انجینیر یم. موږ دې ټایم کې ولاړ یو دلته د ریاسرن سره مانسهره کې. زموږ دا پروجیکټ چې دی دا په 2021 کې پنجاب کې شروع شو او بیا 2024 کې په خیبر پختونخوا کې شروع شو. د دې پروجیکټ مقصد دا دی چې زموږ د اوبو حوالې سره چې کومې مسلې دي که تاسو وګورئ نو زموږ تاسو د یو عام سړي د تپوس کې هغه به وایي چې منصوبه بندي نشته دی. زموږ سره وسایل شته خو د هغې منصوبه بندي نشته دی. دویم دا چې تحقیق نشته دی په اوبو کې او تحقیق په وجه باندې موږ سره ډیټا هم نشته دی، معلومات نشته دی او دغه بله چې کومه کمی ده هغه دا چې د معلوماتو تجزیه نه کیږي او د تجزیې بنیاد باندې چې دی نو بیا موږ یو داسې ثبوت نشي ورکولی چې هغه موږ راشي او موږ د سرکاري ادارو ته یا نور محکمو ته یا زموږ زمیندارونه چې دي که نه هغې ته موږ ورکړو چې یاره پلان کې دا مسله ده او د دې دا کیفیت دی او دا د هغې حل دی، هغه موږ نشو ورکولی. د دې نه علاوه زموږ مسله ده چې یاره تاسو څنګه پته ده چې یاره موسمیاتي تبدیلیو حوالې سره موږ شپږم یا اووم نمبر باندې یو چې یاره موږ ډېر زیات متاثر یو د موسمیاتي تبدیلیو نه. نو دې پروجیکټ چې دی نو دې په دې باندې کوشش کړې چې یاره زموږ کوم دا غټې مسلې دي د منصوبه بندۍ مسلې دي چې کومې د واټر گورننس هم ورته وایي او دې نه علاوه د تحقیق مسلې دي او زموږ چې کوم د موسمیاتي تبدیلیو سره چې د هغې به موږ څنګه هغې سره به موږ جمدي څنګه پاتې کېږو، د تدارک به څنګه کوو او خپل لایف سټایل خپل د ژوند دغه به څنګه بدلو د اوبو حوالې سره. سر تاسو د اوبو خبره وکړه، دا وخت کې وګورو موږ په خیبر ضلع چې کومه د قبایلي ضلع ده د خیبر پختونخوا یا مانسهره بټ آباد غریز علاقې هلته د اوبو کمی راغلی دی. نو ذخیره کول د اوبو څومره ضروري دي په دې وخت کې؟ څنګه چې تاسو ته پته چې یاره زموږ د اوبو ذخیره کېده خو چې دی نه دا د ټولو نه ضروري دوه درې خبرې دي. یو د اوبو ذخیره کېده دي او بیا د هغې دانشمندانه استعمال دی او دریم چې کوم زموږ مسله ده هغه د منصوبه بندۍ ده. نو اوبو ذخیره چې دی دا ډېر زیات ضروري ده. څنګه چې تاسو ته پته چې یاره پاکستان چې دی نو د هغې د اوبو ذخیرې چې کوم کیپیسټي ده چې د اوبو ذخیره خو ډېر زیاته ضروري ده ځکه چې موږ سره صرف د 30 ورځو چې ذخیره موجود وي هغه ډېر زیاته ضروري ده. زموږ چې کوم پهاړي علاقه ده دلته باران هم ډېر زیات کېږي، د باران د اوبو د استعمال لپاره هم ډېر ضروري چې موږ ذخیرې جوړ کړو واړه. د دې نه علاوه چې دی نو موږ داسې پریکټسز وکړو چې د باران اوبو ذخیره کوو نه صرف په غټ لیول باندې په سټوریجز کې بلکې د کور لیول باندې هم، د محلي لیول یا د کلي لیول باندې هم او په پټو کې موږ کار وکړو چې موږ باراني اوبه چې دي هغه موږ استعمال کړو، د هغه موږ خپل پروډکشن سیوا کړو. سر تاسو د باراني اوبو خبره وکړله، دا کومې چې نوې ټاورې ولګولې تاسې دا به فایدهمند څومره وي د فصل ته چې کوم نقصان رسي زیات اوبو د وجې او د اوبو ذخیره کې به څومره کارآمد وي؟ جی کوم د فلکس ټاور چې لګېدلي دي په دې پروجیکټ کې موږ شپږ لګولي، څلور پنجاب کې او دو په خیبر پختونخوا کې، یو په مردان کې او یو په ماسره کې. د دې مقصد دا دی چې دا یو جدید چې دی نه حالات دي په دې باندې موږ ته د کاربن ډای اکساید د امیشن هم پته لګي چې زموږ فصل یا زموږ ځمکه څومره کاربن ډای اکساید راځي یا په هوا کې څومره کاربن ډای اکساید راځي. د دې نه علاوه چې دی نو د واټر پروډکټیوټي مطلب د فصل چې دی د اوبو نه پیداوار جوړولو صلاحیت چې کم دی هغې موږ ته پته ولګي. نو دا او د دې نه علاوه د میتین پته هم لګي، تاسو ته پته چې د میتین چې دا یو ګرین هاوس ګیس دی. نو په دې باندې د موسمیاتي تبدیلو د هغې معلومات موږ یو ځای کوو. د دې نه علاوه د فصلونو د اوبو د استعمال او د هغې نه چې د پیداوار اخیستو صلاحیت هم پته لګي. د دې نه علاوه تقریبا 100 او یا داسې مختلف سیزونه چې د هغې ډیټا موږ د دې نه اخیستي شو. نو دا ډیټا به موږ ته یو ثبوت راکړي چې زموږ سچویشن څه دی. نو د دې بیس باندې چې دی نو بیا به موږ خپل پلانینګ کوو او موږ به کوشش کوو چې یاره موږ موسمیاتي تبدیلو د هغې تدارک هم وکړو او د دې نه علاوه خپل زراعت چې دی نو دا موږ په جدید طریقو سره باندې نو امپروو کړو. جی بالکل یقینا د حکومت هم دغه ذمہ داری ده چې دا قسمه تنظیمونه سپورټ کړي، دوی سره مرسته وکړي، د دوی چې کوم تجویزونه دي د اوبو ذخیره وکړي، چې کوم زمینداران فصل ته زیات اوبه ورکوي د هغې دپاره دغه ماشینان ولګوي چې فصلونه هم خراب نشي
اوبه هم موږ سره زیات مقدار کې بچت شي. دغه پیغام دی د انټرنیشنل واټر منیجمنت انسټیټیوشن د طرفه. خپل رای تاسو هم شریکولی شئ. مننه.